هغه منتخب شي. دې ته په انګریزي کې الیکشن وایي. یو سلیکشن وي. سلیکشن هم د انګریزي ټکی دی. خو سلیکشن کې څه کېږي؟ سلیکشن کې دا کېږي چې د شپږو بجو پورې انسانان ووټ واچي، 6 بجې پولینګ بند شي، د 6 بجو نه پس بیا پیریان راشي او بیا پیریان ووټ واچي او د هر یو انسان په ځای باندې 10 پیریان ووټ واچي. نو د یو د 10 خو نه کېږي او نه د انسانانو د پیریانو کېږي. اوس که د انسانانو په ووټ وي نو زما قوي یقین دا دی چې نن به زموږ د دویم حکومت 2 کاله په پښتونخوا کې مکمل شوي او په دې 2 کاله کې به مونږه سکولونه، کالجونه، یونیورسټۍ، مدرسې، جوماتونه، سړکونه د تعمیر او د ترقۍ لوی او وړې منصوبې دا سلسله به نن الحمدلله شروع و روان کړو. خو سلیکشن وشو او د سلیکشن په نتیجه کې نن د دې صوبې او د خپل علاقې حالاتو ته ستاسو خو بیا د دې علاقې خبره کوم، ستاسو نه کوم. د دې علاقې خو بیا هم څه لږه ډېره یو اسره وه، هغه غریب هم دوړه که چوټې کړې. ما وختي په نوي کلي کې هم دا خبره وکړه، مې عجیبه حکومت دی، زه په دې حکومت نه پوهېږم. ځکه چې کله ما الیکشن کو خپل په 2008 کې ما هغه وخت کې الیکشن کې کم از کم به دا تاسو ته نه ویلې چې زه پاس شم نو زه به یونیورسټي جوړوم. ما هغه وخت الیکشن کې تاسو ته دا نه ویلې چې زه پاس شم نو زه به مردان لرنګ روډ جوړوم. ما هغه وخت به دا هم تاسو ته نه ویلې چې یاره زه کامیابه شم نو زه به په مردان کې نوی هسپتال شروع کوم. ما به دا هم تاسو سره وعده نه کړی چې یاره زه کامیاب شم نو زه به په مردان کې ریسکیو 1122 سروس شروع کوم. ما هغه وخت هم نه ویلې چې زه کامیاب شم نو په شریکه به مونږ د مدرسو د جوماتونو خدمت کوو. دا خبرې ما الیکشن کې نه وې کړې، نه دا خبرې زما په تصور کې وې او نه دا خبرې ستاسو په تصور کې وې. نه هغه وخت زما د ځان نه دومره تمه وه او نه ستاسو هم دومره تمه وه. خو چې موقع خدای راوستله او اختیار خدای راکړ نو یونیورسټۍ هم جوړې شوې، هسپتالونه هم جوړ شو، رنګ روډونه هم جوړ شو، سړکونه هم جوړ شو، نوی مردان هم جوړ کړ، زوړ مردان ختم شو. او دې تور 2 کاله کې زمونږ هغه ځوان مردان بیا بوډا کړ. زمونږ هغه جوړ مردان یې ورو بیا نوار کړ. خو دوی په الیکشن کې څه خبره کړې وه هغه به م یادوي که نه؟ د 1 کروڑ نوکرو خبره خو الیکشن نه مخکې شوې وه که نه؟ د 50 لکو کورونو خبره خو الیکشن کې الیکشن نه مخکې شوې وه که نه؟ د ریاست مدینه خبره خو د الیکشن نه مخکې په الیکشن کې شوې وه که نه؟ نو اوس څو شو؟ دا لږ پریس داسې چک کېږي سیل وته چاین سیل د دم سیل خراب اوس زما आवाज بدرنی زما په خیال اوس سوچ دې ته پکار دی چې 2 کاله خو شو د دې حکومت ته څومره میلاو شوي دي. تاسو له خو بیخي نه درکوي خو د علاقې له څومره ورکړي
50 لکه کورو کې ستاسو نن د عام سړي د غریب سړي د یو مزدور تش داغه د مشکلاتو خبره نه کوم زه نن د سفید پوشه د خلکو د مشکلاتو ذکر وکړم چې نن داسې حالات رالل چې خلک په دې فکرمند دي چې کور کې د بیمار لپاره د علاج بندوبست وکړم د کور د خلکو لپاره د بازار نه سودا راوړم بچو نه جامې والم که د بچو د سکول بل ورکړم نن وړو کاروبارونو والا خلک هم متاثره دي او لوی کاروبارونو والا خلک هم متاثره دي نن معاشي طور پاکستان ډیر لوی تاوان او زه به لنډ مثال تاسو له درکړم د پاکستان د جوړېدو نه پس تر د 2018 پورې د پاکستان کل قرضه دا چې عمران خان به وی چې د خلکو پاکستان د قرضو د بوج د لاندې ډوب کړ د چې به دا دعوه کوله چې زه به کچکول ماتوم د به دا وی چې زه به چاته لاس او جولې نه خورم دا د ده خبرې وې 1947 نه تر 2018 پورې د پاکستان کل قرضه وه 10,000 ارب روپے 10,000 ارب روپے په نوې پاکستان کې ستم 2 کاله کې د پاکستان قرضه 41,000 ارب روپو ته ورسېدله یعنی په 2 کاله کې 11,000 ارب روپے قرضه هغه سړي واغشتله چې چا وی چې زه به کچکول ماتوم نن چې هغه سړی بار ملک ته لاړ شي زمونږ په دې کلو کې اکثر داسې خلک دي چې د هغې قرض غوښتل عادت جوړ شي او مجبوري یې جوړه شي هغه چې بیا د چا دیرې ته ځي نو هر سړی ته لاره بدلوي چې یاره بیا راغی بیا به رانه قرضه غواړي په بین الاقوامي دنیا کې نن زموږ د وزیر اعظم دغه حل دی چې کوم ملک ته تعارف دي د هغه ملک سره به راوایي چې اور اول ته تپوس وکړه چې راځي خو صحیح قرضه خو به رانه نه غواړي چېرته یو بیان یې ورکړه که ستاسو یاد شي یو بیان یې ورکړه چې زه به ځم ملیشیا ته او په ملیشیا کې چې کومه جرګه کیږي د مسلمانانو او د اسلامي دنیا لپاره چې په هغې کې به د ترکي سربران وي او د ملیشیا سربران وي هغې کې به زه هم کښېنم یو بیان یې راغلی و د هغه وخت چې کله امریکې ته تللی و د کمزوري حکمران دا نښې نښانې یو بیان یې ورکړه په هغې سعودي عرب خفه شو او امریکې ته د هغې په جاز کې تللی و 3 घंटे सफर जास करो 3 घंटे बस इतला ورته کیږي چې راجاز خراب دي لا سړی پکې کېدو نه راجاز او لا سړی واپس راوالي زمون 50 کې باندې واپس لې دا زه بی بنیاده خبره نه کوم دا حقیقت دی او بیا دا غینه بس زمون د وزیر خارجه بیان راځي چې OIC چې کوم د اسلامي ملکونو یو تنظیم دی لویه جرګه ده زمون د وزیر خارجه بیان راځي چې په هغې کې د سعودي عرب کردار نه موږ مطمئن نه یو او د کشمیر د مظلومو خلکو لپاره هغې په صحیح طریقه اواز پورته نه کړه دا بیان اوسنی دی دومره موږ کمزوري شو نن
چې موږ د خپل حق دپاره اواز پورته کوو او خپل حق تپوس کوو او د کشمیر د مظلومه خلکو دپاره اواز پورته کوو، نو په جواب کې موږ ته سعودي عرب نه بیا څه جواب راځي؟ هغوی ورته وایي چې که په موږ تنقید کوې نو چې کومې پیسې هم دله درکړي دي هغه پیسې راله اوس واپس راکړې، او چې کوم تیل دله قرض درکوو هغه تیل د باندې بندوو، او په یو منټ کې چې کوم دی پخوا به د پاکستان حکمرانان داسې وو چې چا به پې سترګې راوښکلې نو که هغه به ولاړ نو هغه غریب به زر کېناست. داسې حکومت راغلی دی چې څوک پې سترګې راوباسي کیري نه نیغ سملي نیغ په ځمکه پروت وي، نیغ په ځمکه پروت وي. بیا دا خبره مې دې پورې کوله چې بین الاقوامي دنیا کې نن زمونږ دا حل دی. معیشت زمونږ نن دا حل دی، د کاروبار نن دا حل دی، او د خلکو د ودانۍ او د ترقۍ او د آبادۍ او د ترقیاتي عمل نن دا صورتحال دی. نو ځکه نن ما دا خبره کوله چې اخر دی حکومت موږ له ګټه څه وکړه، دی حکومت موږ له ښېګړه څه وکړه. یو آواز به یې ډېر کو وی چې موږ به د پاکستان نه غلا ختمو، وی به که نه موږ به د پاکستان نه غلا ختمو او موږ به د ایماندارۍ مثال قایمو. مثال څومره ښکلې ښکلې مثالونه یې د ایماندارۍ قایم کړل، څومره ښکلې ښکلې څومره ښکلې د ایماندارۍ کارونه یې وکړل. یو څو به راته زه شمار کړم د ایماندارۍ کارونه، څومره ښکلې کار یې د ایماندارۍ وکړو په مالم جبه کې، څومره ښکلې ایمانداري وکړه په بي آر ټي کې. اول شروع کېدی نه چې شروع شوه په بسونو باندې اور لګي هر دوی مرض. څومره ښکلې ایمانداري وکړه د چینو په مسله کې، څومره ښکلې ایمانداري وکړه جهانګیر ترین، څومره زبردسته ایمانداري وکړه د غلو او د غلې په مسله کې، څومره ښکلې ایماندارۍ کارونه یې وکړل. څومره ښکلې ایمانداري د پنجاب هغه وزیر اعلی وکړه. ما وی دې پسې نه پوهېږي، خدای شته ما ته ډېر ساده ښکارېده بزدار صاحب، وی دې په هېڅ نه پوهېږي. هغه چې څومره د ځمکې نه بار دی دومره ځمکه کې دننه دی. خلکو پسې د نیب نوټس د حکومت نه پس دی، د دې نر بچي پسې په حکومت کې د نیب نوټسې شروع شوې، او الزام هم په ډېر عجیبه الزام دی. الله دې راته معافي وکړي. تاسو ته به پته وي چې الزام پې څه لګېدلی دی. زه یې نه ویم پرېږده چېرته په دا به چېرته د علاقې په مفتي صاحب باندې دا خبره وکړو چې کوم الزام یې پې لګولی دی. دا نن حل دی. ډېر زیاتې دي حکومتو که نن ولس سره او ملک سره، خو حقیقت دا دی چې دې حکومت دومره زیاتې نه دی کړې چې څومره زیاتې هغه خلکو کړې چې کوم خلکو دا حکومت په موږ مسلط کړی دی. ظلم دین نه دی کړی چې څومره هغې کړی دی. یو حقدار د خپل حق نه محرومه ساتل دا ډېر لوی ظلم دی. ځکه اوس د خیره پر روان وخت کې به زموږ دا کوشش وي چې یو خواته خپل اتفاق او خپل کور یو د داسې فیصلو په نتیجه کې لکه چې څنګه فیصله دلته وشوه د داسې فیصلو په نتیجه کې. بل خواته به زموږ دا کوشش وي
چې په ولس کې بیداری او آگاهی پیدا کړو، په خپل قوم کې بیداری او آگاهی پیدا کړو. بل خواته هم دا کوشش وي چې دا سلیکټډ حکومت واپس خپل کور ته ولیږو، او بل خواته هم دا کوشش وي چې په ملک کې بیا الیکشن وشي، خو چې داسې الیکشن وشي چې یو پیریزم پکې د مداخلت اجازه ني، چې د مداخلت نه پاک الیکشن وشي، او چې د مداخلت نه پاک الیکشن وشي، ان شاء الله زما کوي یقین بیا داري چې الله تعالی با مونږ ته خیر ان شاء الله لارې کولاوي ته خیر ان شاء الله، او که الله ته منظوري ان شاء الله نو لارې به راته هغه خدای کولاوي چې د کومو لارو په ذریعه د هغې باندې د سفر په ذریعه مونږ خپل ذات نه بلکې یو ځل بیا د خپلې خاورې او د خپل ولس خدمت وکړو او ښه په عسکر مشرانو او ملګرو، زه خو حقیقت دا دی چې د تقریر په نیت نو